بسم الله الرحمن الرحیم. دیتا مسجد جن وی. مسجد جن مسند ابی اعلی اور سنن دارمی وغیرہ کتابونو کې دا لیکل شوی دي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل صحابه کرام سره یو قافله کې روانو، مختلف روایتونه بزیده ته صرف هغه دروړو چې کوم روایت یې خلاصار سپومه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صابر وختو اور د دې ربی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ته ورته وی چې د الله توحید او زما د رسالت گواہی وکړي. وی چې یا رسول الله څوک به دې گواهی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته دا غواړې چې دې باندې ډېر عجیبه شیز گواه جوړ کړم. ورته چې یا رسول الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وادي کنارې باندې وونه وغې ته اشاره وکړه غراغله اور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت او د الله توحید گواہی وکړه. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته واپس اشاره وکړه ونه واپس خپل ځای ته لاړه. وی ونه د سراله چې بالکل هغه زمکه وشلوله. او بل روایت کې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحابي ته ویلو چې لاړ شه هغه ونې ته وایي چې پیغمبر د غوړي ونه براشي. وی دا صحابي لاړو هغه ته وایي چې راشه نو ونه رااله. او بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې گواہی وکړه بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واپس لاړه شه ونه واپس لاړه. هغې د بار سدې ته ویل کېږي مسجد شجر. اور اوس دې مسجد باندې چې کوم نوم لیکلی دی هغې مې لیکلي مسجد برکت الشامی، چونکې عربو دا ټول علامات او وغیره بدل کړي دي یې ختم کړي دي. دې ته مسجد شجر ویل کېږي. او دا مکې مکرمه کې د مروه ګیټ باندې چې روزي باب المروه سره بالکل مخامخ دغه ځای کې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.